یو بادشاه وی چې ته په لاره روان دا دې پورې وایم چې دا بخنه به د زړه نه غواړي داسې به نه کې د خولې نه موږ توبې وباسو خو چې هغه وخت ختم شو نو بیا په ګناه ورسر شو نو بیا توبې وباسو نو بیا په ګناه ورسر شو داسې به نه کې یو بادشاه وی چې ته په لاره روانو یو ړوند په لار کې ولاړو وی هغه ړوند به چغې والې په سترګو ړوند و چې یا الله سترګې یا الله سترګې یا الله سترګې بشیر په شان کې دا دې لپاره چغې والې چې خلک پیسې راکړي نور د سترګو غرض یې نو خره بشیر جان ښه سړی دی خدای پاک د ده په سترګو ړوند دی خو ده له الله د نبي علیه السلام د صفتونو سره شوق پیدا کړی دی دا ښه خبره ده یعنې ولې قدیم چې ته بازار کې ولاړ وې انسان دی که نه داسې ډېر نابیناګان دي چې سوالونه کوي په بازارونو فټپاتونو کې ګرځي او رسوا ګرځي شکر دی خدای پاک د ده تعلق د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مدح او د صفت سره پیدا کړی دی دا ډېره د خوشحالۍ خبره نو الله سترګې سترګې دې لپاره چې خلک پیسې راکړي بادشاه پې روان شو وی ړونده څه غواړئ وی صاحب سترګې غواړم کله نه یې غواړم وی دونه کلونه نه دلته ولاړ یم سترګې غواړم د الله نه سترګې غواړم هغه سترګې نه غوښتې پیسې غوښتې چې د خلکو راته توجه پیدا شي ورسره راکړي وی ښځه واپس راځم او که سترګې د نه وي سرمن دې وباسم چغې وی سترګې خلکو له دې غوږونه وخوړل او سترګې نه درکوي او چغې وی الله ته پولیس یې پې مقرر کړه چې دې رانه ونه تښتي بادشاه لا اوس سړي ړوند وی چې دا څه په مصیبت واوړېدم دا خو ما چغې والې چې خلک پیسې راکړي اوس ما له به سترګې د کوم ځای نه میلاوېږي او دا خو اوس بادشاه راغی او سترګې مې نی خو ما واقعي سرمن به رانه وباسي پرېږدي مې نه بس ړوند چغې به والې یا الله سترګې یا الله سترګې چې بادشاه پې واپس راغی د ړوند سترګې جوړې وې بینا دې نظر یې لګي ړوند نه دې خوا راشه سترګې دې شوي دي که نه یو جي یو بلکل دا څو ګوتې دي دا دوه دا څو دي دا درې هغه امتحان یې ترې واخېسته د سړي سترګې جوړې بادشاه ته هغه وزیران وایي چې دا دې څه کرتب وکړو دا څه کمال و څو کاله دلته کې دی ولاړ دی په دې فټفات او سترګې غوښتې چغې والې پیسې به خلکو ورکولې او هغسې ړوند په ړوند او چې تا پې دبه وکړو واپس رالې چاره د سرمن وباسي دړنې الله ته چغه وواله چې دړنې الله ته چغه وواله الله ولا سوال قبول کړ زما رونو دا ګورې حقیقتا دی چې د زړه نه د رب العالمین ته چغه وواله که نه او د الله په حضور کې او د الله په دربار کې د زړه نه سوال وکړو یا الله زه غریب یم زه ګناهګار یم او زما ګناه ما ته معاف کړه ګرنټي درکوي قرآن زه راته نه ویم د الله پیغمبر دله بالکل باقاعده ګرنټي درکوي چې دا دعا د الله قبله اوس بدقسمته مونږ یو چې الله وایي وغواړه رسول وایي وغواړه الله وایي ومن یعمل سوءا او یظلم نفسه اے انسان چې چا په ځان ظلم کړی دی چا گناہ کړی ده ثم یستغفر الله نه بخنه وغواړي یجد الله تواب الرحیم الله وی توبیم قبلوم رحم پم کوم دا نیک بنده ته نه وایي دا ګناهګار ته وایي او ما درته وایي د بیت الله په غلاف یې په دې سر کې لیکلي دي نو موږ ګناهګار یو په ځان هم ظلم او زیاتي کړي دي پکار چې موږ د الله په حضور کې توبه وباسو الله نه معافي وغواړو یو اوږد حدیث د بخاري شریف کې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چې بنی اسرائیلو کې یو سړی ګناهګار و ډېر کله چې مړ کېده بچي ځان ته راغونډ کړل وایي زه څنګه پلار یم بچو وایي خو ته خو ډېر ښه پلار یې وایي ما تا سره چې ته ظلم زیاتې بد کړي دي نه بابا تا خو موږ سره ټول عمر ښېګړې او ښه کړي دي وایي ښه نو یو واده به راسره کوې زه اوس مرم تاسو نه یو واده علم وی بالکل بابا چې ته څه وایې وی نه ګورې زما خبره به منې که نه هسې نه چې ما سره واده وکړې پوره نه کړې بچو ورته وی چې بابا ته چې څه وایې ستا خبره منو ته خو زموږ ډېر ښه پلار یې حکم کوه نو وی واده او قسمونه یې د بچو نه واغېستل وی ښه چې زه کله مړ شم نو ما به وسوځوې تیل به راباندې واړوې او به مې سوځوې نو چې زه ایرې شم نو بیا به زما د اډوکي اوټه کوې معده به یې کې دا ټول ایرې به راغونډې کې
نو چې کله تیزه هوا لګي نو نیمې ایرې به مې په دې اوچه باندې اونولې او نیمې ایرې به مې په دریاب کې وغورځوې. ای بابا دا ولې ځان سوځول خو جرم دی، ګناه ده. یاره وی ما ډېره زیاته ګناه کړې ده، ډېر ګناهګار یم، او که الله ته ور مخامخ شم که نه نو دومره سزا به راکړي چې داسې سزا به هېڅ چا علم نه ورکړي. یریږم د الله نه. راشه دا کار به وکړم که په دې مې الله وبخي چې زه یاره به ځان یې روک کړم زه پر بلا ورپسې، که په دې چېته معاف کړم. دا ساده سړی اوس بچو نه واده واغېسته. نبي علیه السلام مبارک فرمایي چې کله دې مړ شو بچو مقسې ورسره وکړل، ویې سوځو او ویې ټکوله غاډوکې ورله او نیمې ایرې یې وله په دریاب کې ونیستې او نیمې وله په دې اوچه ونیستې. لیکن زما وروڼو د الله نه څه شی پټې دي؟ قرآن حکیم کې الله فرمایي چې د دې اونو نه څومره پاڼې پرېوځي دا ټولې الله ته معلومې دي. تا یو بوټی کرلی دی د هغې پاڼې به ونه شمېرئ، او چې په دې څومره ځنګلو کې نري بوټي او که غټ بوټي څومره پاڼې نیسي او پرېوځي، قرآن کې الله فرمایي وما تسقط من ورقة الا یعلمها، او هغه وړې دانې د غنم د جوارو یا داسې تخمونه چې هغه په خوردبین او په دوربین هم په نظر نه راځي، هغه هم الله ته معلوم دي چې په ځمکه کې څومره دانې پرتې دي. د الله نه کم شی غیب دی. بهر کیف الله تعالی هغه ایرې راغونډې کړلې د اوچې نه او د دریاب نه دې ته واپس جوړ کړ او ځان ته یې ور مخکې کړ. بنده دا دې ولې کړي دي؟ جرم د پاسه جرم، یو خوا دې ګناه وکړه، غلطي دې وکړه، او بیا دې بچو ته وصیت کو چې مو سوځوي او زما ایرې ایرې کې. دا دې ولې کړي؟ نبی علیہ السلام فرمایي ګوره ښکلې ټکې ورته وایي من خشیتک یا ربي، پروردګاره ستا نه یېرېدم که نه، ستا د یرې نه مې کړي دي، ډېره زیاته ګناه مې کړې ده، سترګې مې در سره نه شوې لګولې، سترګې مې در سره نه شوې مخامخ کولې، یېرېدم ده نه چې زه دا کار به وکړم که الله باندې په ما رحم رایي چې زه ځان یې روک که ځان یې وسوځوم، زه بس روکې کې نه جنت او نه دوزخ، خو د عذاب نه خو به بچ شم که نه. من خشیتک یا رب، الله ستا د یرې نه مې کړي دي. وانت اعلم، ته ډېر ښه خبردار یې. ګوره د دروغ نه وې. نبی علیہ السلام فرمایي چې الله به فرمایي چې او بېشک تا توبه وویسته او زما د یرې نه دا کار وکړو، بېشک ډېر زیات ګناهګار یو نیکي دې نشته، خو ځه ما وبخلي نیغ په نیغه جنت ته. وروڼو یو د الله قانون دی، یو رحم دی. ګورئ په دنیا کې یو نظام چلیږي، هائی کورټ یو سړی پانسي کی، سپریم کورټ کې اپیل وکړي، هغه والا اپیل مسترد کی، پانسي برقرار وساتي، نو بیا صدر ته رحم درخواست کوي. ګوره قانون دغلته پوره شو، صدر ته رحم درخواست وکړي، د هغه خوښه ده که رحم پې کوي هم د قانون نه بالاتر چې مړی دې کړی دی خو زه رحم در باندې کوم پرېږدم دی، او یا ولا هغه رحم درخواست مسترد کی چې نه کوم در باندې رحم، د قانون مطابق فیصله در سره کوم. دارنګې د الله تعالی نظام هم دی. وروڼو قانون سړی مجرم وګرځئ چې تا ګناه کړې ده او ته مجرم یې، جهنم ته به ځې، لیکن په یو معمولي ادا چې هغه ستا الله ته توبه استره، الله ته دې معافي وکړې ده، الله تعالی در باندې رحم وکړي. نو د الله رحم قهر یم سره سم نه دی، خو رحم یم ګورې سره سم نه دی. حدیث قدسی دی سبقت رحمتی غضبی، الله فرمایي چې زما د غصې او زما د رحم مقرره شي، نو زه هلته بیا غصه نه کوم او ګورې په انسان باندې رحم کوم. زما وروڼو قرآن حکیم کې الله فرمایي چې زما په حضور کې توبه وباسئ، خو په اخلاص توبه. ګورئ توبتن نصوحه، په اخلاص توبه. او د اخلاص د توبې شرطونه درته ما ذکر کړل. یو به په ګناه ستومانه شي چې ارمان که دا ګناه مې نه وې کړې ښه به مې کړې. دویم ګناه به بنده کې چې کومه ګناه دې کوله. او دریم آینده له به قصد وکړي چې بیا به دا ګناه نه کوم. او څلورم د الله نه بخښنه او معافي به وغواړئ. نو نبی علیه السلام څه فرمایي؟ ای انسانه وی که ستا ګناهونه د دې ځمکې نه واله تر د اسمان د غاړو پورې ورسي، د ځمکې نه واله کوم ځای پورې؟ د اسمان د غاړې پورې دومره ګناهونه دې وکړل او ما نه دې معافي وغوښته، دا ټول به درته معاف کړم، هېڅ پروا مې نشته. ای انسانه که ستا ګناهونه د دریاب د اوبو عمره شي، دومره زیات شي او ما نه دې بخښنه وغوښته، دا ټول به درته معاف کړم او لا ابالي، هېڅ پروا مې نشته. او ای انسانه که ستا ګناهونه
د دې ټولې دنیا د شګو مړه شي، دا شګې به څوک وشمېري او ما نه دې بخښنه غوښته، دا ټول ګناهونه به راته معاف کړم، ولا ابالي، هېڅ پروا مې نشته.